په دې رکوع کې الله جل شانه د حضرت هود علیه السلام د قوم واقعه ذکر فرمایي. ډېر په سختۍ او شدت سره د الله تبارک وتعالى د پیغام تردید وکړو او د حضرت هود علیه السلام د منلو انکار وکړو. او حضرت هود علیه السلام هم ورته دا وفرمایل چې تاسو که د الله جل شانه پیغام نه منئ او دغه معجزات او دغه د توحید دلایلو باندې ستاسو تسلي نه کېږي، نو بیا زه ستاسو د شرک نه بیزار یم. او بل دا چې زما په باره کې چې څه فیصله تاسو کوئ او څه سازش زما خلاف کولی شئ، ټول جمع شئ خپلو کې او دا سازش وکړئ، ما د هېڅ قسم مهلت مه راکوئ، ځکه چې ما په خپل رب باندې توکل کړې ده. زما هم رب دی، ستاسو هم رب دی. او دغه شان دی په دې مقدس ځمکه باندې چې څومره مخلوقات دی، د هر مخلوق په ژوند باندې د هر مخلوق باندې تصرف او اختیار د دغه ذات لره دی. او که چېرې تاسو انکار کوئ، مخ اړوئ، نو ما زه چې کوم پیغام سره رالېږلی شوی یم هغه پیغام مې تاسو ته در ورسوم او الله تبارک وتعالی به تاسو ختم کړي، تاسو به هلاک کړي، تاسو پسې به نور خلک داسې را پیدا کړي. زما رب په هر څیز باندې نګهبان دی. نو چې کله حضرت هود علیه السلام دا وفرمایل، د قوم د طرف نه دا جواب راغی چې د کوم عذاب نه ته مونږ یېرې، نو هغه عذاب وغواړه، را دې شي هغه عذاب، دا فیصله دې وشي. نو حضرت هود علیه السلام بیا دوی ته د عذاب خبر واورولو. د یمن علاقه وه دوی ده او 3 کالو پورې په دوی باندې باران بند و. او حضرت هود علیه السلام د دوی په منځ کې 464 سال د دعوت کار چلو، توحید طرف ته یې راوبلو، د شرک نه یې منع کو او د رسالت چې کوم منصب و د هغې حق یې ادا کړو. خو دوی ډېر په کم تعداد کې تقریبا 4000 مفسرین کرامو ذکر کړی دی، 4000 کسان مسلمانان شو پوره قوم کې، حالانکې لکونه خلک او ډېر شان و شوکت والا، قوت والا، استعداد والا خلک الله تبارک وتعالی ورته ډېر هر څه ورکړی. خو به هر حال چې کله دوی تقریبا 4000 کسان مسلمانان شو او نور ټول په کفر باندې کلک، نو الله تبارک وتعالی دې په دوی باندې عذاب فیصله وفرمایي. او دوی وکتو چې یو اوریځ دوی طرف سره روانه ده، نو دوی ډېر زیات خوشحاله شو. دوی وایي چې کېدای شي د رحمت باران چې دی په موږ باندې کېږي، ځکه 3 کالو نه قحطسالي وه او فصلونه، میوې، باغات، هر څه ورانېدل. نو بل طرف ته دومره ضدي او عنادي قوم چې دوی حضرت هود علیه السلام ته د عذاب راوله کم دی. نو الله تبارک وتعالی په دوی باندې عذاب فیصله وفرمایل. نو چې کله دوی ته عذاب راتلو، نو دوی کتو په هوا کې، په افق باندې، په اسمان کې دوی ته اوریځه ښکاره شوه. دوی وی فلما راوا قالوا هذا عارض مستقبل اوديتهم. دوی کتو چې دا اوریځه روانه ده د دوی د کورونو طرف ته، د دوی د ښار او قریې طرف ته. قالوا هذا عارض ممطرنا، دا اوریځه ده په باندې باران کېږي. بل هو، بلکې دا څه شی و، د دوی هغه عذاب چې کوم عذاب دوی غوښتی وه. بل هو ما استعجلتم به، بلکې دا هغه شی دی، اوریځ نه ده، بلکې هغه شی دی چې کوم تاسو په توندۍ سره غوښتل، هغه عذاب دی. ریح، دا یې هوا وه، فیها عذاب علیم، چې په هغې کې دردناک عذاب و. الله تبارک وتعالی په دوی باندې 1 هفته مسلسل طوفان، باد و باران او سیلۍ په باندې وچلو او د دوی کورونو چتونه والوتل او دوی خپلو کې یو بل سره ټکراو شو، لرې لرې وغورځېدو د دې هوا سره، د سیلۍ سره. 1 هفته مسلسل ریح، سخت تیزه هوا وه، فیها عذاب علیم، په هغې کې دردناک عذاب. نو دا ټول الله تبارک وتعالی هلاک کو. بیا الله جل شانه فرمایل فهل ترى لهم من باقیه، څوک باقي پاتې دی؟ نو بالکل داسې چې څرنګه چې دا بوټي ووهلی شي، یو بل د پاسه وروغورځول شي، دغه شان د اوږدو قدونو یو بل د پاسه مړه پراته لکونو تعداد کې دغه قوم چې د الله تبارک وتعالی هلاک فرمایل. ولما جاء امرنا، او هر کله چې راغی زموږ حکم، نجینا، نو خلاصې ورکړو مونږه هود علیه السلام ته، والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان لرو، معه د سره، برحمت منا، په خپل رحمت، ونجیناهم، او نجات ورکړو مونږ دوی ته، من عذاب غلیظ، د عذاب سختنا. وتلك عاد، او دا د قوم د عاد، جحدوا، چې انکار وکړو بآیات ربهم، د آیتونو د رب خپل، وعصوا رسله، او نافرماني وکړه د هغه د رسولانو، دغه د رسولانو، واتبعوا، او پیروي وکړه دوی، امر د خبرې، کل جبار عنید، د هر سرکش جګړمار، واتبعوا، او دوی ولګول شو دوی پسې، په هذه الدنیا، په دې دنیا کې، لعنة، لعنت، ويوم القیامت، یو په ورځ د قیامت،
ورځ د قیامت هم په دې باندې لعنت. الا واورا ان عادا كفروا بشک قوم د عاد انکار وکړو ربهم خپل رب. الا واورا بعدا لعنت دی لعاد د قوم د عاد لپاره په قوم د عاد باندې الى قوم هود قوم چې د هود علیه السلام. نو الله تبارک وتعالى په دې باندې مسلسل دغه سیلې او هواګانې ابتدا کې وچلو او بیا دې په یو ځای هلاک زرګونو لکونو تعداد کې دوی هلاک شو. نجات ورکړو حضرت هود علیه السلام ته او چې کوم 4,000 کسان ورسره مسلمانان شوي هغوی ته د عذاب غلیظ نه سخت عذاب نه الله تبارک وتعالى هغوی ته نجات ورکړو. او بیا فرمایي چې دغه عادو قوم عادو چې د خپل د رب نه انکار کړی وعصوا رسوله او نافرماني کړې وه د الله د رسولانو. حالانکې دغه قوم عاد ته حضرت هود علیه السلام راغلی او دلته فرمایي چې وعصوا رسوله نافرماني کړې د پیغمبرانو. حضرت هود علیه السلام نه انکار کړو نو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو نه انکار کول دي. د یو پیغمبر نه انکار کول د ټولو پیغمبرانو نه انکار کول. او دوی د هر سرکش کل جبار عنید سرکش او جګړمار خلق پسې دوی اتباع وکړه. په دې دنیا کې مور باندې لعنت شو، په آخرت کې هم په دوی باندې لعنت دی. نو دغه د طوفان باد و باران په ذریعه باندې دوی هلاک شو. حدیث پاک کې راځي چې کله به هم طوفان او سیلې ذل طوفان به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک متغیر شو، بدل بشو او فورا د الله محبوب پیغمبر په مسجد ته ځان ورسو او نوافل دا به ادا کو او استغفار کې مشغول شو. نن موږ تاسو څومره بے خبره او غافل یو د الله تبارک وتعالى عذاب نه. هغه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله د مخکینی قومونو واقعات ورته الله تبارک وتعالى ذکر فرمایي چې د باد او باران او د طوفان او د سیلې او د ذل په ذریعه باندې هلاک شو. نو چې کله به هم د طوفان او باران او سخت هوا وچلېدو نو استغفار طرف ته او توبې طرف ته او نفلي منځونو طرف ته مسجد طرف ته به دوه جهان سردار متوجه شو. مقصد دا و چې یو مؤمن چې په هر وړه خبره باندې او غټه خبره باندې په هر کار کې او په هر مشکل کې او په هر حالت کې رجوع الى الله یو جذبه او یو عادت دی مسلمان وي چې د الله محبوب پیغمبر دی هغه ته الله رب کائنات یغفر له الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخکې رستنی خطا او سهوا هم چې تسوي الله رب کائنات ته معاف کړی دی. خدای باوجود تمره د الله تبارک وتعالى د عذاب نه یریدل کثرت سره استغفار توبه رجوع الى الله او مشکل حالاتو کې فورا د الله رب العالمین طرف ته رجوع کول د اصل کې موږ تاسو ته سبق او درس راکول چې هر حالت کې وړه خبره یو وړه خبره د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کېدل توبه او استغفار نه کاله مستقل دا ضروري. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب